زما واړه بچي دي او ډېر لارې ناورې پې تېرېږي. زما ټوله څوک نشته چې ما سره لاس امداد وکړي. زما د بچو نه راته وراځه چې نه چای کوي او نه ډوډۍ کوي. رومیز بس هغه ګوري سبق لولي مدرسې سکول ته ځي داسې ګوري چې د روټۍ چې ټایم شي نو جاړي وي پې ماله روټۍ ټول ما ته راشي وي ماله روټۍ او ماله روټۍ. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه زنانه بېوسه خلک راځي. دا یوه کونډه ده د خپلو څلورو تنکو بچو سره چې هغې کې 3 لوریانې دي او دا یو زوی دی. د مور به څه ارمانونه چې زه د دوی له څه وکړم. بیا چې پلار نه وي دا پلار چې د کوڅې نه بار دا زوی چې د کوڅې نه بار روزي او نور بچي د نورو پلارانو سره سیکي نو ډکې خو بیا څه خواهشات راځي. په برخل زما کتونکي بیا په خاصه توګه دغه مسافر وروڼه چې پیسه یې وګټله خو د خپلو بچو وروڼه یې د داسې خلکو سره نیمه کړه. او زه یم خو د دې مسافرو دا پیسې په پاکستان کې ټیک ټاک ولګېدې بیا په پښتونخوا کې غربت په ختمي دومره پیسه رالیږي خو د بدمرغۍ نه پوره رسي نه چاته. او دا خبرې زه د 2018 نه کوم خو په دې خبرو کې زه راګیر شم. خلکو په ما بوختانونه ولګول. یو ګیم جوړ شو د سوشل میډیا دا غټ غټ پیجونه چې ساتل چې لکه دا راته څه پلار پیدا شو چې په 2018 کې ما 18 لاک فالوور لرل چې په ټوله پښتونخوا کې د چالو صرف علب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن. دا چې نوې کول کم راځي نو تاسو د علب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن ماضي ته لاړ شئ. مونږ بیا یوټیوب چې کوم دی هغه ټیم کې 3 لکه و د هغه ټیم نه واله دې ټیمه پورې زه د ویوز او د لایک او د ډالر او د دې شوق نه کوم. زه یم چې د خلکو کار کېږي. دا اوس یو غریبه زنانه ده ډېر په امید باندې دې ځای ته راغلې سره د بچیانو خپلو بچو ته وګوره دې ته وګوره نو پته لګي سړي ته خو اصل شي احساس دی. څه به وایم اوسې چې زه ډېره مجبوره یم زه ډېره مجبوره یم دلته راغلې یم. زما واړه بچي دي او ډېر لارې ناورې پې تېرېږي. زما ټوله څوک نشته چې ما سره لاس امداد وکړي. زما د بچو نه راته وراځه چې نه چای کوي او نه ډوډۍ کوي. زه غواړم چې زما د بچو رزق پاسونه خال شي. زه د خپلو بچو لپاره دلته په تپوسونو رالم او زه د خپل عزت لپاره رالم چې زما ډېر بېوسي ده. زما هېڅ وس نشته. زه ډېره بېوسه یم. زما په دنیا کې څوک هم نشته بغیر د الله راسره نه. زما بل سره نشته. زه وایم چې زما بچي دونه شي چې څه غواړي که نه چې زما بچي په راستی وخوري. خاوند دې کله مړ شوی؟ دغه را درېیم کاله چې وفات دی. کور دې خپل دی؟ نه کور مې نه کری دی وروره. څو کري ورکې؟ 2.5 سره. هغه کري د کوم دی نه ورکې؟ هغه کري ماله یو ماسوره شان ورور دی هغه رالیکي. نور زما هېڅ وس نشته. نه ما سره خپل وروڼه امداد کوي نه را سره لیرونه امداد کوي. بس هر سړي ځانه پورې مجبوره دي. بچي دا مور دې ولې ژاړي؟ دا ماما بس زموږ غریبي ده پلار مې نشته ترونه مې راته وایي موږ ته ترونه مه وایه یا ماما مې معذوره دی لکه شوګر هر څه دی هغه وي هغه موږ له پیسې رالیږي او نور څوک راله نه راکوي. بس داسې 3 ورځې راباندې نارې تېرې شوي دي ناست یو بس څوک هم را سره لاس امداد نه کوي. چې دا رور راته ګران دی؟ ها بابا رور راته ګران دی. ورور دې څه غواړي؟ رومیز بس هغه ګوري سبق لولي مدرسې سکول ته ځي داسې ګوري چې د روټۍ چې ټایم شي نو جاړي وي پې ماله روټۍ ټول ما ته راشي وي ماله روټۍ او ماله روټۍ. ماله روټۍ او ماله روټۍ. سکول ته چې ځي ځان سره څه وړي؟ نه هېڅ هم نه وړي. بچې ځان سره پیسې وړي؟ نورو ماشومانو ځان سره وړي؟ نو ته تا ته څه وایي درکوي دله څه؟ نه. ګوډۍ ته ولې ژاړې؟ ته څه ویل غواړې؟ بس دا ویل غواړم وروره چې زما د ورته
روټۍ رزق پاتې شي او دونه څه مدد تاسو ما سره کوئ چې زما د بچو په روزي روان یم چې بل ماشوم ته نه خفه کېږي او روټۍ په راته خوري نو بس دا زما هر څه دي. زه یم چې تاسو ما له داسې روزګار سره روان کړئ یا سره وکړئ چې زما د بچو رزق حلال شي. هر رنګه خلک برته کال کوي، دوکه به هم کوي، فراډ به هم کوي. په دې باندې زموږ د ایزي پیسه اکاونټ هم وي، زموږ په بینک اکاونټ هم وي. خو تا ته څوک وایي نو په موږ د اعتمادي وي هغه له رولېږه، ما له رسید رولېږه چې ما له راکړي که نه، چې کړېږي را کړېږي نه. او په دې خپل نمبر باندې هم ایزي پیسه ولګې 0319 050 57 62. دا د دې نمبر دی، ضرور ورسره کومک وکړئ. دا 4 بچي خپل بچي وګڼئ. ډېره مننه، خوشحاله.